مشتاق صاحب او د ده چې څومره ملګري دي نو په دې وخت کې د ټولو بچي دي خپل دارنګې اهل و عیال دی او هر انسان په خپل ځان راوړي په دې وخت کې په دې مادي دور کې خپل بچي او خپل اولادونه پرېښودل او دومره یو پرخطر سفر د سمندر او بیا په داسې کښتو کې چې دا بالکل د دومره طویل سفر هغه کښتۍ ماته نه ښکاري او هغه دا لاره اختیارول نو دا د دې په هغه ایماني قوت او د دې په هغه ایماني جذبه او د دې د الله سره عشق او محبت او د امت مسلمه په غزله کې درد او جذبه دا په هغې باندې یو بهترین دلالت کوي. نو دې وجې نه زموږ هم څه ذمهداري جوړېږي چې هر انسان د هغې لپاره په سوشل میډیا باندې اواز هم چوت کړي، هغې لپاره دعاګانې مو وکړو، د هغې د تحفظ دپاره هم دعاګانې وکړو او چې څومره صاحب حیثیت خلک دي د هغې څومره وس کیدی شي د هر چا خپل تعلقات دي، خپل یو حلقه اثر په هغه کې هر یو انسان د دې لپاره اواز چوت کړي او د دې تحفظ دپاره خپله ذمهداري ادا کړي. الله رب العزت دې دا قافله په خیر او عافیت سره ومرسوي او الله دې بیرته په خیر او عافیت سره واپس هم راولي او الله رب العزت دې دا د غزې او د فلسطین دغه مظلوم مسلمانانو د رهایي د ازادۍ د هغې د تحفظ او دارنګې د هغې د ظلم او د بربریت نه د نجات یو بهترین نظریه وګرځوي.